د سواد تاریخ نشي پټېدی که موږ یې هر څو پټ کړو که نه خو دا به ځان راښکاره کوي دلته کې قامونه پاتې شوي دي او په هغه قامونو کې د بود مت یو دور هم تېر شوی دی وایي چې کله بودا ژوندی و نو دې سواد ته به ودیانه ویله او دا د بودا په ورځو کې د بودیسټو اولنی د هغه په ژوندانه باندې دا د بودیسټ سټیټ و باقاعده طور باندې کله چې بیا هغه وفات شو د 10 کالو کې په عمر کې هغه وفات شوی دی نو کله چې هغه بیا وسېدلی شو د هغه خاوره ایرا په مختلفو راجاګانو باندې په ریاستونو باندې بیا هغه تقسیم شوه نو دلته کې چې کوم بادشاه و د بودا د بودیسټ ریاست د ودیانه نو هغه ته پکې د بودا ایره هم میلاو شوه او دغه ایره چې ده د شینګردا د سټوپه چې ده د پاتې باندې دغه ایره یې راوړې وه د تقدس دپاره د مقدس دغه دپاره هسې وړه غونته کې سب معمولي غونته کې لږه ایره به وه خو په اتي باندې یې راوړې وه د اتي چې کله دلته کې راورسېدو نو هم په دغه ځای باندې چې کوم دی هغه مخکې تلو نه چې کوم دی هغه پاتې شو لکه په هغه ځای باندې کېناستو مخکې نه تلو نو په دغه ځای باندې سټوپه جوړه کړې ده د دنیا چې څومره قومونه دي ترقي یافته قومونه هغه د ذرې ذرې نه پیدا پورته کوي خو د بدقسمتۍ د وجې نه موږ پاکستانیان هغه قوم یو چې موږ د ترقۍ لار نه اپناوهو زموږ سره د بدمت اثار ګندهاره زموږ د علاقې ته ګندهاره هم وایي د پښتنو د ټولو علاقو ته ګندهاره هم وایي دا د بدمت د اثارو نه ډکه پرته ده په مشرق بعید کې بودیان په ډکاو په کروړاو بلکې دا ویل کېږي چې نن سبا د دنیا څلورم لوی مذهب چې دی نه هغه بدمت دی اثار یې زموږ سره دي پکار ده چې موږ دې اثارو له دومره ترقي ورکړو او د ځمکې نه یې رابرسېره کړو او کوم اثار چې دي هغې ته موږ تحفظ ورکړو نو دغه بودیسټ دې علاقو ته راتلی شي سواد ډېر زیات ښکلی دی دلته کې سیاح هم راتلی شي خو که دغه فارنر راځي نو زموږ ملک ته پکې زر مبادله هم بچت کېږي خو د بدقسمتۍ د وجې نه نه د پښتنو علاقو ته څوک ترجیح ورکوي د ترقۍ دپاره نه سواد ته څوک ترجیح ورکوي بس څوک چې راځي هغه خپل جیب پوره کوي او د موقع نه فایده اخلي او ځان پوره کوي او ملک تاله کوي ملک خرابوي ګرانو پکار ده چې موږ د خپل ملک د ترقۍ دپاره څه سوچ وکړو څه فکر وکړو سواد ډېر زیات ښکلی دی دلته کې سیاح راتلی شي خو دلته کې د امن ضرورت دی او چې امن وي نه هغه علاقه ترقي کوي که زموږ په سپیل کې ماشومان هغه قتلیږي نو موږ ته به د بهر نه څوک میلمانه به راشي زموږ سیاحت به څنګه روان شي او موږ به څنګه ترقي وکړو موږ ته پکار ده چې موږ امن راولو تعلیم عام کړو جهالت ختم کړو او د خپل سواد د خپله پښتونخوا دا په دنیا کې وځلو ستاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریه زه پلي خالق ته د دې ښکلي کتاب په چاپ کولو باندې مبارکباد وایم پلي خالق یو پښتون دی لیکن د هغه سره د خپل کتاب د خپلې علاقې د پښتنو دومره یعنې فکر دی سوچ دی چې هغه راځي په اثر قدیمه باندې په انګریزي کې کتاب لیکي دنیا ته ښیي زه پلي خالق صاحب ته په دې کتاب باندې مبارکي ورکوم او د اثار قدیمه کوم چې د عجایبات دي عجایبګر دي د هغو هغه کیوریټر ته دا خواست کوم چې څومره عجایبګرې دي په پاکستان کې چې دا کتاب ورته په سرکاري توګه باندې منظور کړي او په هر یو عجایبګر په لایبررۍ کې یې کېږي او د خرڅ دپاره هم په دغه عجایبګر په کتابتون کې سیاحانو ته مهیا کړي ستاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریه